الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. د رکوع چې انسان په مسکی پورته کی هغه وخت کې به کم ذکر کې حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا قال الامام کله چې امام وی سمع الله لمن حمده الله قبلی د هغه چا څوک چې د الله حمد بیان کینو فقولوا تاسو وای اللهم ربنا لك الحمد اے الله چې ته رب زمونږ ستاسو لپاره حمد دي ځکه فانه من وافق قوله قول الملائکه یقینا د چا وینا چې د ملائکو د وینا سره موافق شي غفر له ما تقدم من ذنبه الله تعالی به د مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي بدر وکړي دا چې فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد وای دا شان دی بل حدیث د رفاعی ابن رافع کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم سره مونږ یو ورځ مونږ کو د نبی اسلام نشاته فلما رفع راسه من الركوع وکله چې د رکوع خپل سر پورته کو نو قال یو فرمایي چې سمع الله لمن حمده وقال رجل یو سړی ویل وراه د نبی صلی الله علیه وسلم نشاته چې ربنا ولك الحمد اے رب زمون ستاسو لپاره حمد دې حمدن کثیرا داسې حمد چې هغه ډیر وي طیبا پاک وي مبارکن په برکت پکې چولې شي وي فلمن صرف کله چې نبی اسلام سلام وګرځاو نو قال یو فرمایي چې مدل متکلم دا خبره چا وکړه په دې موږ کې په کلمات باندې نو قال هغه صحابي چې انا یا رسول الله ما دا خبره وکړلې نبی اسلام فرمایي چې رأيت بضعه و30 ملکا ما صد پاسه دیرش ملائک ولیدل یبتدرونها چې د یو بل نه تلوار کول او مخ کېدل ان ايهم يكتبها اول چې کم یو بدا کلمات چې کم دي د مخ کې لیکي دومره بهترین کلمات دي چې انسان د رکوع نه پس را پاسي او دا وایي الله تعالی په انسان ته ګناهونه معاف کوي او ملائک چې کم دي په لیکلو کې یو بل نه مخ کېږي